د استخارې د لمانځه طریقه. استخاره وایي و شک ته شک لرې کول. کله چې انسان ته په کار کې یو شک راسي د هغه په کول او نه کولو کې ده ته شک وي چې آیا دا کار زه وکم او که نه وکم. مثلا یو سړی دکان اخي، یو مکان اخي، یا د هغه رقم د واده مسله وي چې آیا زه د پلانکي سره واده وکم او که نه وکم. شک وي. په داسې حالت کې مستحب دا دی د استخارې په نیت سره 2 رکعاته لمونځ وکړه چې نیت کوم د زړه د خلاصه لمونځ کوم 2 رکعاته نفل استخاره په دې زر وخت ماخستن مخ مې دی و طرف ته د کعبې شریف الله اکبر 2 رکعاته نفل لمونځ کیږي. د هغه څخه بعد په آخر کې دعا کیږي. بیا د هغه څخه بعد چې کله د لمانځه څخه فارغ شي فورا پرېوځي به چې کله د ماخستن خوب کې شی رالی هغه و طرف ته مایله سولې چې دا کار وکړه، یا د هغې ساه راکښېنستلې و هغه کار ته د زړه غوښتې او طبیعت یې هغه و طرف ته مایله و، بس هغه کار وکړه. ورنه که چیرې شک ولو د نه کېدو و طرف ته مایله و ستا زړه چې یا دا کار زه نه کوم، بس پرېږدې به. ځکه چې نبي علیه الصلاة وسلام او صحابه کرام به څنګه چې د قرآن شریف د زده کېدو اهتمام کاوی د هغه رقم د استخارې د لمانځه تعلیم یې هم دی کاوی. د استخارې دعا داسې ده: اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأصرفه عني وأقدر لي الخير حيث كان ثم رزيني به. دغه دعا به وایه، دغه څخه بعد به پرېوځي. فقط وسلام.